ته د کوم مذهب سره تعلق ساتي چې کله یو مسلمان ستانه دا پوښتنه وکړي چې په کوم مذهب یې د کوم مذهب سره تعلق ساتي دې جواب مختصر مذهب می اسلام دی امام می جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی امام اعظم د هغې سره قرآن او سنت قرآن او حدیث زموږ د هدایت لارې دي د هدایت سرچینې دي چې دې نه موږ اخیستل کوو د دې سره ډېری دوستان به تا ته وایي ښه پلانکی امام دا ټول زموږ د سر ګلان دي که تر واخلي امام ابو حنیفه صاحب که امام ترمذي صاحب که امام مالک صاحب امام ابو حنیفه صاحب دغه شانتي امام احمد بن حنبل امام شافعي صاحب امام ابو داود امام بخاري صاحب دا ټول زموږ د سر ګلان دي په کوم ځای کې چې د دې خبره د قرآن او حدیث سره موافق وي هغه به موږ اخلو او کوم ځای کې چې د دې خبره د قرآن او حدیث مخالفي هغه به موږ سره د ادب او احترام نه ږدو ځکه امام ابو حنیفه صاحب په خپل شاګرد ته وایي چې زما نه هره خبره مه لیکه زه خطا کېږم او حق ته م رسېږم امام شافعي صاحب وایي چې اذا صح الحدیث فهو مذهبي کوم چې صحیح حدیث دی هغه زما مذهب دی او دغه ټول امامانو دا خبره کړې که زموږ خبره د قرآن او حدیث سره برابري ویخلی که نه په دیوال باندې وولئ نو دی وجه نه مسلمانان مؤمنان په دوه څیزونو سره مسلمانان ګرځي یو دا لا اله الا الله دویم محمد رسول الله یو سړی د لا اله الا الله مني خو محمد رسول الله نه مني کافر دی یو سړی محمد رسول الله مني خو لا اله الا الله نه مني دا کافر دی دې نه ما سوا که سړی د امت د یو عالم خبره د یو مفتي صاحب خبره د یو امام صاحب د دې خبره که وغورځوي په دې سره نه کافر کېږي لکه دا خبرې چې کوم موږ جوړې کړي چې یو سړی د یو مذهب نه بل ته لاړی اتیا دورې به وهلی کېږي وغیره د دې په شریعت کې هیڅ حکم نشته مؤمنان مسلمانان ټولونه دي په اسلام کې مذهبونه وجود نه لري اسلام یو مذهب دی یو الله یو رسول زمونږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زمونږ امام هم دی او هغه زمونږ هر څه دی نه علاوه چې په امت کې کوم مشران دي د دین دپاره ډېر خدمتونه کړي دي د هغې بدي به نه ویلی کېږي په ښه خبرو کې به منو